وای نور به د نرانو سره ګرځم او دا ویډیو شیر کوئ. په دې بلدیادي الیکشن کې به دوی ته مونږ ښیو چې د نظریاتي کارکونانو زور څه دی او کمزورتیا یې څه ده. هغه به دا خبرې کوي چې آیا ده ماته دا میسیج کړی چې لکه دی نوکري غواړي. ما نوکري نه ده غوښتې. السلام علیکم ملګرو، څنګه ښه؟ یو خبره مې کوله د دې PK5 په هکله باندې. په PK5 کې چې کوم کارونه شوي د هغې سره خو به وروستو ګورو. خو اول مې یو خبره ضروري دا ګڼله چې آیا په دې PK5 کې د عمران خان کوم ورکران دي هغوی چې په دې درنو کې یا د عمران خان سره د چیانو مې را روان دي او دا جدوجهد یې کو او د فضل حکیم نه MP دوه پیرې جوړ کو او عمران خان نه وزیر اعظم جوړ کو. آیا دا ورکر به اوس داسې لکه ذلیله کېږي چې یو سړی به نوي کسان راولي په نوکرو باندې به ورسره کمپرومایز کوي چې زه به تاله 2 نوکریانې درکم، زه به تاله 3 درکم. د مسلم لیکونه، د نیشنلونه، د پیپلونه کسان راړی او چا چې قربانیانې کړي دي هغه کسانو ته به نوکري نه میلویږي. ولې د هغوی حق نه دی؟ که دا پر د واحد پالټي ده د هغه رور به فیصله کوي یا به د هغه وراره فیصله کوي یا به فضل حکیم دغلته کې به نه چې د فرعون په شانتې هغه به دا خبرې کوي. بله خبره دا ده چې دته یو سړی میسیج وکړي، ذاتي میسیج دی، هغه دغه ته ور دغه کوي، ور سینډ کوي چې آیا ده ماته دا میسیج کړی چې لکه دی نوکري غواړي. ما نوکري نه ده غوښتې. ما که نوکري غوښتي په ما باندې د یو سړی ثبوت کي. ما که ذاتي مفاد غوښتي په ما باندې د یو سړی ثبوت کي. ما که د وراره خبره تا ته کړې ده په دې مې کړې ده چې عبدالله زما خوریه دی په دې PTI کې ټوله دنیا پیژنې PTI چې کم کارکنان دي. ولې دغه نوکري حق نه دی چې ته د مسلم لیکونه خلک راولې. یو د زکات چیرمین کړی د هغه ټول خاندان په دغه کې دی، په کتاب کې دی. هم د ورله په واسه کې سرکاري نوکري ورکړې ده، هم د په یوت کې ورله اوده ورکړې ده. د داسې دغه د مورثي سیاست ته دغه نه جوړ کړی دی MP صاحبو. لږ سترګې وغړوه ته چې نن په دې تور ډاټسن کې او تورې چشمې دې په سترګو او ګرځي. دا زمونږ خلکو په وجه باندې د دې خلکو په وجه نه وي. دا خو په شکالۍ ډیقې دي راغلي دي ستا نه به سبا تښتي. بهي لږ سترګې وغړوه د دې کارکنانو حق دی. چاله چې د نوکري نه یې ورکړي او په دې پالټۍ کې دا کسان تر هغې پورې به تا نه پرېږدي تر کومې پورې چې د دې کسانو له د دوه حق نه دی ورکړی. ته حدیث بیانې چې په دغه کې په جلسه کې راپاسې کلمې وایې او وایې د بل حق وال نه یې پکار او په خپله دی حق رالی بل لی ورکې او دا کم چمچګیر چې درنه چاپېره دي دا د ډنډې ته غورځئ. مونږ دې د ډنډې نه راکاږو. دا خلک د ډنډې ته ولې خانجي ورته کوي او ته په دې خوشحالېږې. تاله چې څوک تصویران ډېر وباسي ته په دې باندې خوشحالېږې. مهرباني وکړه د دې نه پس به د پریس کانفرنس کوم. ما خو PTI تا ته پرېښوده او وزیر اعلی ته زه دا خبره کوم چې بهي وزیر اعلی مونږ چې دا دونه جدوجهد کړی دا د دې دپاره نه و کړی چې یو سړی دې راشي او د هغه دې دونه بد اخلاقي چې هغه ته به ذاتي میسیج یو سړی کوي دی به یې بل کارکون ته دغه کوي دا ماته دا میسیج کړی دی. او میسیج څه دی؟ میسیج دا دی چې تا نوي کسان نوکران کړي دي او ما درته ویلي چې د دې زړو کار وکړه، دې زړو له هم نوکري ورکړه. تا که ما له کوڅه کړي که ما در باندې ذاتي څه کار کړی ته به ما ته ووایه که نه. مرګرو کم چې د PTI نظریاتي کارکنان دي شاته کېږئ به نو د دو سره به په دې الیکشن کې جګړه کوو. دو ته به د خپل زور ښیو. دو ته به دا ښیو چې بهي د MP صاحب وراره، د MP صاحب ورورو، د MP صاحب خاندان زه به تاسو ته د خلکو ایډیانې وښیم چې د عمران خان خلاف دي او هغه په نوکرو دي. زه به تاسو ته وښیم چې د مسلم لیکو او د کتاب او د نیشنلیانو دې خلکو له نوکري ورکړې ده او کله وایي دا شهید ورکړې ده او کله وایي دا پلانکي ورکړې ده او کله وایي دا پلانکي ورکړې ده. ستا دا نظریاتي کارکون به څه کوي؟ د دې نه علاوه به زما بله ویډیو راځي ملګرو
زه به تر هغې پورې د دې خلکو سره جنګېږم چې تر کومې پورې دا خلک سیده شوی نه وي. زه د عمران خان د نظریې سړی یم، زه د چا د دیرې پالشي او مالشي او درباري نه یم. دته په دغه ځای کې پالشیان مالشیان نه چې خپې ورله چاپې کوي، خانجي ورته کوي او دې ډنډو ته یې غورځوي او د دې ډنډو پته به درته ولې. د دې یو شعر نه پس ملګرو ما تاسو ته د خپل پیکې پاک لمانې یو څو خبرې ورسره شیر کوم چې زمونږ یې معنی سلیم الرحمن د دې نه مخکې چې کمې لکه دنیا خلک خبرې کوي چې را کم قرضدار او دغه کمې مسلې وي، د هغې سره یې زمونږ څه کار نشته. وس کې هر څه دي وانې کړي یا ډاکې والي دي، په هغې باندې بحث نه کوو. بس په دې باندې کوو چې منګور یې لیسه کړي دي، ټک کار یې نه دی کړی. دغلته کې یو خلیل نوم یو کس کېنولی دی، خدای خبر چې د کم ځای نه یې راوستی دی. لکه هغه زمونږ د خلکو په رواج او په دې باندې پوهېږي هم نه، خو بس یو شی مونږ ته کېنولی دی په منګوره کې، هغه څه کار مار نه دی کړی. بل را به شو خپل ایم پی آی صاحب له خلک چې ورته خادم سوات وایي، وایي څومره ناپوهه سادهګان دي خلک، ټپوس سړي ته اکثر باز وایي. زما ملګرو د پالټۍ په بیس د عمران خان دپاره موږ ورسره ډېرې منډې تړلې والي دي، دغه یې کړی دی د چیانو مینه په دې پالټۍ کې لګیا یو. شاید دته اوس پته هم نه وي چې یاره په 2013 الیکشن کې د پی ټي آی دونه دغه نه و، خو بهرحال هغه دغه یې و چې د لا تر اوسه پورې د خپل پولینګ سټیشن نه دی ګټلی. تر اوسه پورې د مولا بابا پولینګ سټیشن دا ریکارډ دی چې پی ټي آی نه دی ګټلی. دته د خپلو د دننه چې ناشي نوم یې رانه هېر شو چې د دې پته دته نشته به چې لکه دا څوک و زما پولینګ ایجنټانو. په هغې کې یو پالج والا دی تر اوسه پورې تپوس نه دی کړی. دنیا خلکو زما سره رابطې وکړې، بېزاره دي. ما ته په میسیج کې وایي چې بهي چې چا له خدای عزت ورکړي هڅوک نشي بې عزته کولی. په دې کې ایم پي آی صاحب بالکل څه شک نشته. تا له دې قوم عزت درکړی دی او ته یې دې ځای ته خېجولی د دې دپاره چې ته د یو حق رالي او بل له یې ورکې او د خپلو مفادو دپاره یې ورکې. ته نوکرۍ په کم بیس باندې دې خلکو باندې ویشې، په کم زه تا ته یو کس وښیم چې ستا په سر په 2018 کې د هغوی سره مونږ د مختلفو پالټو سره ولاړو، مونږ ورسره شرونه کړي دي، زمونږ ورسره تر اوسه پورې ورانې دي، هغه تا په نوکرو باندې لګولي. تا ته چې زه ووایم ته کله ویې دا پلنکي لګولي، دا پلنکي لګولي او دا ډینګي لګولي دي. خبره دا ده چې کمو کارکنانو د دې نه پس ستا سره که ستا دا خیال دي که نه چې دا خو د فیسبوک خبرې دي، دا صرف د فیسبوک خبرې نه دي. دا کم کارکنان چې دې پریشانه کړي دي، زما دې په الله قسم چې دا کارکنان دا به راغونډوم او ته چې په کم طرف باندې ځې، په دې ډاټسن کې چې ته په کم طرف باندې ځې که نه، ستا مخې ته به ودرېږي او ستا سره به مونږ هغه اشر کوو چې ته به آینده دپاره د سیاست نوم هم نه دی او نه به د چا سره داسې بې انصافي وکړې. که ستا دا خیال وي چې یاره بس دا ګپ دی او دا کسان به لګیا یو، دا ګوره دا یو خبره د ذهن نه وباسه. دا څومره کارکنان چې دي ما د ټولو سره په رابطه کې یم چې ته په کم طرف باندې ځې، ستا مخې ته به ولاړې، نه به په دې دفتر کې کښېنې زمونږ نه، تر کمې پورې چې د دې خلکو حق نه یې ورکړی. دا چېرته ګپ دی چې ته راځې او داسې په هره دغه باندې کله به ستا ورور نوکریانې ویشي او کله به ستا وراره ویشي. د پالټۍ بنیاد دې وویستو د خدای بنده ستا نه چې څومره د عمران خان هغه ذاتي هغه نظریاتي کارکنان دي، هغو تا سخت په ځمکه کې دې پیدا کړل. د خدای مسلمانه کومو خلکو ته جدوجهد کړی او کومو خلکو چې قرباني کړې وه هغو تا د هر څه نه وویستلو. ته لا ما ته ووایې زه تا ته د عزت په نظر باندې ګورم، ځکه ته که ما ته د عزت په نظر باندې ګورې نو ته د یو غریب سړي سره ښه وکړه، زه چېرته څه یم نو هغه زما عزت دی. زما د عزت نه دی چې ته ما ته عثمان خیالي سلام علیکم، ته که ما ته سلام علیکم زه درته هم ویم چې ایم پي آی صاحب وعلیکم سلام. دغه عزت په دغه ځای کې برابر شو. عزت که تا ماله ذاتي زما کوڅه کړي، تا ماله ذاتي څه کار کړی، که تا ما ته لکه تا په خپله باندې وایي چې زه ستا کوڅه کومه په ټایلونو باندې، ما درته وي زما په کوڅه کې به سیمټ هم نه اړی، زه ځان ته د خلکو ګوته نه نیسم. ما که تا ته چېرته وینا کړې ده، ما تا ته د پردي کار وینا کړې ده، د بلې مالې د کار تا کال ته کار کړی دی، د هغې په بیس کې تا ته وټونه میلاویږي. دا ستا کار دی، دا زما کار نه دی، په دې غلط فهمۍ کې به نه ځې. او بله خبره
سلیم الرحمن خلیل کېنولی دی په دغه کې او ستا سره باچا تاڼهدار و. زما په دې پالټۍ کې داسې څوک نه و چې ستا دا موبایل دغه سره وی. ستا ټول نظام باچا تاڼهدار چلی. هغو تاڼهدار دی خو د مخکې نه خو وروره دغوی پوزیشن خو بل نمونه دی. تاڼهدار ته زما کارکون رینګ کوي یاره جي وایي ماله کوڅه وکړه. د تاڼهدار که په زړه جوړه جوړ ټیک ته او که په زړه جوړه نه جونی کوي ورله. د چا نه چې سترګه سوځي کوي ورله، د چا نه چې سترګه نه سوځي نه کوي ورله. ولې دا ولې د یوې مالې نه او د بلې مالې نه ماته خلک رینګ کوي چې یاره زموږ د کوڅه کول غواړي او دا ورله دا تاڼهدار صاحب نه کوي. ته تاڼهدار صاحب ته کار په حواله کړې او تاڼهدار صاحب یې شاته ورولي. دا ټولې مسلې تا ته دا تاڼهدار جوړی. تا د ځان سره داسې خلک کېنولی دی چې هغه ستا د طبعې ستا په طبعې پسې ورپسې دي خو ته پې نه یې پوه. ستا به سترګې رڼا شي، داسې به دې سترګې رڼا شي خو وخت به در باندې تېري او بیا به دا منګولې مروړې او په دې کرسۍ چې څوک عادت شي که نه. مونږ خو کارکونان یو د پوسټر د لګېدو د زنده‌باد مرده‌باد په جلوس کې لاړو او رالو د دې عادت یو. خو کتنی مونږ به د بل سره کوو خو ته به څه کوې وروره. د دې شي خوند چې وایي هغه له بیا سي زندګي خوند نه ورکوي. اوس هم وخت دی چې راواپس شه، سترګې وغړوه او قلار شه، توبهګار شه. دا څومره حدیث چې وی دا څونه کلمې چې وی په دې باندې عمل وکړه چې کم کارکونان ذلیله شوي په درنو کې په دې کې دا راغونډ که د بچو په شانتې او هغوی له د هغوی هغه حق نوکري ورکړه. د کمو خلکو له چې دا بې زیاره د اودې ورکړي دي دا تېواله دا د دې پالټۍ قابل خلک نه دی. ته ذاتي زه تا ته څو کسان شمار کړم چې د هغه ذاتي یو ووټ دی او تا راوستې دونه غټې غټې اودې دې ورله ورکړي دي. د پالټۍ د طبعې چې څومره نقصان رسېدی ذمهوارتۍ د PK5 فضل حکیم ډیډک چیرمین دا واوره. تر هغې پورې به زما او ستا دا جګړه که نه تر کمې پورې تا ویلي نه چې ستا دا خبره ټیک ده او زما دا غلطه ده او دا کارکونان چې کم دي که نه او دوله د دو د حق دا نوکري او دا نه یې ورکړي. دا زما د وراره او زما د خورۍ خبره نه ده. زما وراره به په PTI کې به په درنو کې وجو لکه هغه زه به د هغه خبره کوم ته به څه وایي چې لکه دا ته بد کې او ستا به یو سړی خوښي یا په بل څه بیس یا په بل څه که په هر څه بیسي په دغه بیس باندې به وروستو خبرې کوو چې په کم بیسي هغه له به 5 شپږ نوکره یې ورکوي او د چا چې حق یې هغه د هغه به دغه نه کوې. دا ولې چې دا غریب شاته سپورټ کمزوری. نو دا شی مه کوه، دا برته ډېره ګرانه پرېوځي. او ملګرو د بلې ویډیو انتظار کوئ انشاءالله چې دا شروعات دي او د عمران خان نظریاتي کارکنان زما سره دنیا شی پلین دي. انشاءالله بیا به د هغوی نه د یو نه انټرویانې کوو چې څه قسمه کارونه شوي وټې به لټاو، دا کوڅې چې شوي دا به لټاو، نوکریانې چې شوي دا به ګورو چې دا په څه بیس او په دې باندې شوي دي. انشاءالله په دې کې ملګرو نظریاتي ملګرو کم چې زما سره رابطه کې دي انشاءالله چې زه به مخکې یم او تاسو به راپسې ګورو به انشاءالله. والسلام ملګرو ډېره زیاته مننه او دا ویډیو شیر کوئ. په دې بلدیادي الیکشن کې به دوی ته مونږ ښیو چې د نظریاتي کارکنانو زور څه دی او کمزورتیا یې څه ده.